Thank you, Janab Speaker. Bismillahir Rahmanir Rahim. وَلَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. صدق الله المولانا العظیم. سپیکر صاحب، دوه وجوهات داسې دي چې نن په دې هاوس کې په اول وارې باندې سنجیدګي ښکاري، او دویمه چې زما دپاره بینګ ا پولیټیکل ورکر کومه د خوشحالۍ خبره ده، نو په اول ځل باندې د میجارټي ممبرز د طرف نه چې کوم دی په قبایلي اضلاع په مسلو باندې خبرې اترې وشولې. د ټول نه مخکې خو نوی منتخب شوي قایدیوان ته مبارکباد ورکومه د دې تجویز سره، چونکې دا صوبه د ډېرو چیلنجونو سره مخامخ ده، او په دې صوبه کې یوازې دا نه چې مختلفې پارټۍ کارکنان دي پکې، بلکې 4.5 کروړه پښتانه پکې اوسېږي. د بدامنۍ چیلنج دی، د ګرانۍ چیلنج دی، د غربت چیلنج دی، د وپاق سره چې کومه زموږ د NFC وارډ مقدمه ده هغه چیلنج دی. نو زما دغه تجویز دی، چونکې بېشکه چې دی CM د پاکستان تحریک انصاف په نمایندګۍ باندې جوړ شولو، خو دی د 4.5 کروړو پښتنو د دې صوبې ریپرزنټیټیو دی. دا پوزیشن انتهایی سینسیبل، انتهایی سنجیده او انتهایی باوقاره دی. نو لہذا د دغه پوزیشن د تقدس خیال، د دې ایوان د تقدس خیال ساتل په موږ او تاسې ټولو باندې فرض دي. سپیکر صاحب، زما د شپږو ورځې په کلي کې وشوې باجوړ کې د ایکس پارټا د قبایلي اضلاع د لاین اډر سچویشن خبرې روانې دي. نو د تېرې وي نیم میاشت نه چې کوم دی زموږ د اسمبلۍ اجلاس هم هغه شان نه و شوی چې په دې 1 پوینټ ایجنډا باندې بحث شوی وی. په 28 جولای باندې په باجوړ کې او غیر اعلانیه طور باندې اپریشن شروع شلو، او د سیکیورټي ذرایع مطابق چې ټوټل دلته 250 یا 300 فایټر راغلي دي. دا په ماموندو لوی ماموند په حلقه کې یو څو کلي دي آیډنټیفای کړي چې په دې کلو کې دا فایټرز موجود دي. د هغې ویډیو ویجولز په سوشل میډیا باندې خواره کړلی شولو. بیا اپریشن هم روان و، په منځ منځ کې ولسي جرګې هم روانې وې، خو په 2 میاشتې او 22 ورځې اپریشن کې چې کومه کاروایي شوې ده، نو کاروایي به زه تاسو ته ووایم چې 14 سیویلین بېګناه شهیدان شوي چې پکې ماشومان شامل دي، زنانه شامل دي، سپین ږیري پکې شامل دي، او 28 ماشومان او زنانه او سپین ږیري دا زخمیان شوي دي. خو چې د کومو ترهګرو خلاف اپریشن روان دی، هغه ترهګرو نه ختم کړلی شو، او نه موږ چې کوم دی د هغه ډیډ باډیز وکتل. د هغه لوی مامون نه دی چې کوم دی واړه مامون یو تحصیل د هغه ته منتقل کړل. بیا پکې ولسي جرګې شروع شو، ولسونو سوال کاوه چې دا خلک دا وطن پرېږدي، چونکې د دې ترهګرو په وجه باندې موږ ته نقصان رسیږي، حکومت اپریشن کوي، زموږ خلک IDPs کېږي، لہذا موږ خپله طور باندې ورځو او دې ته سوال کوو، ځکه چې دواړه سیټ ته زورور دي. که پوجي دی هم زورور دی، ټوپک ورسره دی، او که طالب دی هم زورور دی، ټوپک ورسره دی. که بې بسه دی او بې وسه دی، نو هغه عوام دی او سیاسي خلک دی. دا تاسې نوي رول اف بزنس جوړ کړي دي. د دې نوي رول اف بزنس چې دې ایوان منظوري ورکړې دي، د اولنی لاین زه تاسو ته ویمه، The Provincial Assembly of Khyber Pakhtunkhwa is the supreme representative body of the people of the province. یعنی دا اسمبلی د پښتونخوا د عوامو سپریم اداره ده، دا چې کومه فیصله کوي دا فیصله به
د دې ماتح ټولې ادارې به مني. نو د پاکستان ملیټري اسټیبلشمنټ هغه یو محکمه ده. د تیر 20 کالو نه په الکترونیک میډیا کې هغې ته بار بار اداره ویلی کېږي. ادارې درې دي، یو دا ده، یو مقننه ده او یو عدلیه ده، یو چې کوم دی انتظامیه ده. دا د انتظامیه یو کمپوننټ دی، خو په غیر ارادي طور باندې ورته پولیټیکل ورکر دا ورته چې کوم دی اداره وایي. د هغه اپریشن صورتحال دا شو چې په 2 میاشتو او 2 ورځو کې د واړه مامون نه طالبان رال او زمونږ په حلقه کې چارمن، سمڅۍ، کوټکې، شریف خانه، په لاره بانډ او جنت شاه کې چې کوم دی تیر 6 ورځو نه مختلفو ځایونو کې اوړي راوړي. موږ نه پوهېږو څنګه چې دلته ذکر وشو چې دی وایي چې موږ 23 چوکۍ ونیولې او 13 چوکۍ ونیولې او 50 هم ونیولې، خو دلته په 3 میاشتو کې دی 250 ټرریسټ چې کوم دی نه دا ختم کړل او نه یې ګرفتار کړل. دا ډېر د افسوس خبره ده. نن هم چې زه راتلم د موږ د هغه ځګني ډیپټي کمیشنر سره جرګه وکړله چې تاسې ورشئ او هلته چې کوم دی IGFC ته وینا وکئ، زمونږ په وینا باندې چې دا تاسې کومې اپریشنې شروع کړي دي د دې نتیجې دا راوځي چې عام ولس پکې سفر کیږي، عام ولس پکې تباه کیږي. دا خلک په دې جمعې کې څنګه ته IDPs کې ته چې وایې زه دلته ټارګیټډ اپریشن کومه یا انټیلیجنس بیسډ اپریشن کومه، نو انټیلیجنس بیسډ اپریشن خو کمانډو ایکشنز باندې کیږي. هغه ایکشنز خو موږ هلته ونه لیدل. کوارټ کاپټر راځي او د بره نه چې کومه دی ګولۍ را پرېږدي که په سیویلین ولګېدله او که په طالب ولګېدله. خلک انتهایي په عذاب کې اخته کړي، په عذاب کې. د تیر 14 میاشتو په دې هاوس کې په دې مسلو باندې خبره کومه، خو د چا ورته توجه نه راوړي. جناب سپیکر صاحب، د قبایلي اصلاح عوام دا څه خلایي مخلوق نه دلته ذکر کیږي او بار بار د ټریجري بینچز نه وشلو چې قبایلي اصلاح عوام، قبایلي اصلاح عوام، قبایلي خلک. یاره ورځې تاسې څنګه پښتانه یاستئ داسې موږ هم پښتانه یستو، موږ څه خاص کم خلایي مخلوق نه یستو. د دغه ایرې عوام چې کوم دغلته پاتې کیږي دا 80 کاله یا د 80 کاله نه چې کوم دی د احساس مرحومۍ ښکار دي. د مل چې کومه ډیپ سټیټ پالیسۍ دي هغه دغلته امپلیمنټ کیږي. دغه ایریا برطانوي استعمار هم بفر زون ګرځولی او بیا چې پاکستان په وجود کې راغلی نو هغه هم دغه بفر زون وګرځاو. موږ دا غواړو چې دغه بفر زون ختم شي او څنګه چې ډاون ډسټرکټ دي هغه شان حقوق هم ورکړلی شي، هغه شان تامن هم ورکړلی شي او هغه شانته ترقیاتي فنډز هم پرې خرڅ کړلی شي. کې وفاق تاسې ته د قبایلي اصلاح برخه نه درکوي. موږ تاسو ته په دې پلور باندې ویلي چې موږ به د سره ملګري یستو چې لاړ شو د نشل اسمبلۍ مخې ته به احتجاج وکړو چې دا حق د قبایلي اصلاح ته راوړو. که تاسې وایئ چې د افغانستان سره د مذاکراتو د لارې د دې مسلې حل راوځي نو د هغې نه مخکې زما یو وړوکی شان ته تجویز دی او هغه دا چې تر څو د پاکستان مقتدرو قوتونو چې د تیر 45 کاله نه د افغانستان خارجه پالیسي په خپل لاس کې اخیستې ده چې هغوی دغه ډیپ سټیټ پالیسي پرېښې نه او دا کم پراویټ ملیشې چې دی روزی او هلته یې لیږي دا لوبې ختمه کړي نه نو ستاسې د مذاکراتو هیڅ حل نه راوځي. دا مذاکرات بېمعنی دي. لاول په دې ملک کې یو ګریډ نیشنل ډایلاګ ته ضرورت دی چې ټول پولیټیکل پارټیز هیډ راوغوښتلی شي او هغه کینی او د دې ملیټري اسټیبلشمنټ سره چې کوم دی خبره وکړي او یو ریډ لاین ډرا کړي چې بس د دې فساد د صرف د پښتنو وینې تویې شولې، پښتانه پکې تباه او برباد شولو. دی 80,000 او 80,000 د تیرو 15 کالو 80,000 یادېږي او حساب د 1.5 لاک د بره نه واوښتلو چې 1.5 لاک سیویلین په دې
د ریاست په ډالري جنگ کې چې کومه دی دا شهیدان تللی شو. جناب سپیکر صاحب تر هغه پورې دا پالیسي نشي بدلېدی تر څو پورې چې دې ریاست دا جنگي اقتصاد ختم کړی نه او دا جنگي اقتصاد دا چې کوم دی په زراعتي یا چې کوم دی په صنعتي اقتصاد بدل کړی نه ځکه چې دا سټیټ یو زرعي سټیټ دی دا سټیټ یو صنعتي سټیټ جوړول غواړي. دا جنگي اقتصاد چې کوم دی دیو ته چې د روزګار جوړ کړی دی چې یو پیره پراجیکټ د امریکې نه اخله او بل ځل پراجیکټ د چین نه اخله بل ځل پراجیکټ د بل نه اخله دا پراجیکټ دلته کېږي او دا ټوله لوبه 27 ترمیم ته جوړه ده چې 27 ترمیم وشي او قبایلي اضلاع یو ځل بیا د فیډرل ټریټري جوړه کړلی شي اول ته کونسل جوړ شي دا لوبه ټوله هغې ته جوړه ده. دا لوبه ټوله ماین منرل ته جوړه ده چې د دې وطن ماین منرل که لیتیم دی که کاپر دی دې ته دا ټوله لوبه جوړه ده. دلته ټول سنجیده او باوقاره خلک داسې پوهېږي په دې خبرو باندې چې د دې ډېر لانګ ټرم منصوبه ده چې په څه طرز باندې دا څیزونه چې کوم دی دی کیپچر کړي او دا چې کوم دی امریکې ته وسپاري. نو د دې ملک داخله او خارجه پالیسي د امریکې اثرانداز ده. خبره ختموم سپیکر صاحب ما ته احساس دی په دې دوران کې چې دا اجلاس تاسې نه و راغوښتلی د شهید مولانا خانزیب صاحب د شهادت نه پس د دې صوبې چې کوم ذمہوار خلک دی انټیلیجنس ایجنسی دي سی ټي ډي ده پولیس دی نور انټیلیجنس ایجنسی دي چې کار یې صرف د سیویلین خلکو او یا چې کومه دی د پولیټیکل ورکر ټارچر کول دي. د اوسه پورې د مولانا خانزیب شهید قاتلان دا گرفتار نه کړلی شولو هېڅ پیشرفت پکې نه دی شوی. د هغه خاندان د صوبایي حکومت منظور شوی ګرانټ هغه چې کوم دی ریفیوز کړه واپس یې کړلو په دې بنیاد چې زما د شهید قاتلان دی دا ریاست ماله راکړي او ما ته دې وښیي او هغو ته دې سزا ورکړي. ما ته د ګرانټ ضرورت نشته ما ته د قاتلانو د ګرفتارولو ضرورت دی. په دې وجه 1 کروڑ روپۍ ګرانټ چې کوم دی صوبایي حکومت ته واپس کړو. د هغې نه لږې ورځې پس زمونږ حاجي میر اعظم د تحصیل نایب صدر په رڼا ورځ باندې ویشتلی شو په هغه کې هم څه پیشرفت نه دی شوی. نو هلته یو طرف ته مونږ بطور پارټي انډر اټیک ایستو وژنیم بل طرف ته چې مونږ د خپلو حقوقو خبره کوو د آیین د بالادستۍ خبره کوو دغه خلکو ته چې کومه دی آئیني حدود ښیو چې تاسو آئیني حدود دا دي په دې چوکاټ کې به اوسئ نو بیا وایي په شیډول 4 کې وارته وایي او کله وایي دا چې کومه دی باغي او غدار دی دا پارچه پې کټ کوي. نو دا څیزونه به نور ختمولي. سی ایم صاحب چې په هغه ورځ باندې کوم کمیټمنټ کړي دي کومې وعدې د دې قام سره کړي دي خدای دې وکړي چې دغه وعدې عملي کړلی شي ځکه چې د قبایلي اضلاع عوام ډېر زیات سفر شوي دي ډېر زیات سفر شوي دي او که زه تاسو ته دا ووایم چې هغوی روډ او سړک وروسته غواړي خو اول د خپل سر تحفظ غواړي. نو باید د قائد دیوان په حیث باندې چې کوم آئیني اختیارات د دې صوبایي حکومت سره ورسره دي چې هغه آئیني اختیارات دا ایکسرسایز کړي او عملي ایکشنز وکړي. څنګه چې ایکشن ان ایډ آف سیول پاور اډیننس په حوالې سره دی ویلي دي د هاوس متفقه قرارداد پاس کړی دی هغه قرارداد دی چې کومه دی د کابینې نه اپروو کړي لاول خو د دغه قانون یې لاس ختم کړي او بیا چې کوم د سره آئیني اختیارات دی هغه ایکسرسایز کړي او دا نامنهاد جګړه چې په قبایلي اضلاع کې کومه روانه ده چې دې مخنیوی وکړي. زه سپیکر صاحب ستاسې ډېره زیاته مننه کوم. یو خبره کوم که تاسو اجازت راکړئ د NFC اوارډ په حوالې سره چې NFC اوارډ یو اهمه مسله ده د قبایلي اضلاع. یہ پھر بھی ٹائم آئے گا نا یو منٹ کې کوم یو منٹ کے دا فیکٹس اینڈ فگر 1 منٹ میں آپ کو یہ تمام فیکٹس اینڈ فگر بتانا چاہتا ہوں. یہ انتہائی ضروری ہے سر. آج بھی 2010 NFC اوارڈ کے تحت اس ملک کی معاشی تقسیم ہو رہی ہے. اچھا اس پہ رپورٹ آ گئی ہے اس کو لے کریں گے تو اس پہ ڈسکشن کرنا ہے. بات قبائلی اضلاع کی ہو رہی ہے. قبائلی اضلاع کے عوام جب خیبر پختونخوا کا حصہ بنے ہیں تو ایک تو پاپولیشن زیادہ ہو چکی ہے اس صوبے کی اور دوسری وہاں کا رقبہ بھی جو ہے نا اس کے ساتھ ان ٹچ ہو چکا ہے. تو اس حوالے سے ہماری صوبے کے جو شہرز ہیں
وہ NFC وارڈ میں بڑھ چکے ہیں، اور تقریباً یہ 7واں سال ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ نے شاید اس طریقے سے مقدمہ وہاں لڑا نہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ ہمارے بقایا جات ہمیں نہیں دے رہے. تو میں اس پہ تھوڑا بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اب تک ہمارے جو صوبے کے حقیقی شیئرز ہیں یہ 19.46% بنتی ہے NFC میں، جبکہ آج تک جو ہے نا ہمیں 14.62% NFC وارڈ میں حصہ مل رہا ہے. یہ جو باقی حصہ بڑھ چکا ہے یہ قبائلی اضلاع کے عوام کا حصہ ہے، کیونکہ 1 کروڑ آبادی اس صوبے کا حصہ بن چکی ہے، اتنی بڑی رقبہ اس صوبے کا حصہ بن چکی ہے، اور پھر سب سے زیادہ ملیٹنسی سے متاثر ہو چکی ہے. تو کائنڈلی CM صاحب سے بھی یہی درخواست ہوگی، اس کی کابینہ سے بھی یہی درخواست ہوگی، اور اس ہاؤس میں بیٹھے تمام پارلیمانی پارٹیوں کی لیڈر سے بھی یہی درخواست ہوگی کہ ہم اسی صوبے میں جی رہے ہیں اور اسی صوبے میں مریں گے. بے شک ہماری پارٹیاں کس علاقے سے ہو، کہاں سے ہو، لیکن اس صوبے کا ہم سب پر فرض ہے کہ اس کا مقدمہ ہم سب نے مشترکہ لڑنا ہے. وما علینا الا البلاغ. تھینک یو سو مچ سر.